مختلف اپلیکیشن او د مکتباتو متعلق تذکره شروع وه. په دغه سلسله کې یو بله لایبرري ده چې هغې ته المکتبة الشامله وي. المکتبة الشامله مختلف اقسام لري. یو شامله زړه ده چې هغې کې تقریبا 30,000 کتب دي. یو بله نسخه ده هغه هم زړه ده چې هغې کې 17,000 کتب دي. او یو شامله اصدار رابع ورته وایي چې دا نوی ورژن دی، دې کې تقریبا 8,000 کتب دي. او یو د دغې اصدار رابع زوړ ورژن دی چې پای کې هم همدغه 8,000 کتب دي، خو نفسي پروګرامینګ چې کوم فایلز دي هغه تبدیل پای کې شوی دی. ډاونلوډ کوو به یې څنګه؟ نو د هغې دپاره د شاملې ویب سایټ به کولاو کوي. لکه زه شامله کولاوم، دا شاملې ویب سایټ دی shamila.ws. دا د شاملې ویب سایټ دی، په دې کلیک کوي. شاملې ویب سایټ به کولاو شي. په دې کې تاسو که آنلاین څه سرچ کوئ نو په هغه هم کولی شئ. زموږ چونکې ډاونلوډینګ سره کار دی چې شامله ډاونلوډ کړو، د هغې لپاره طریقه کار دلته د دې معلومات ورکړي چې 3,000 مؤلفین، 8,000 کتب او تقریبا 7 ملیون صفحات باندې دا مکتبه مشتمله ده. ډاونلوډ کولو دپاره تنزیل المکتبه او تنزیل المکتبه نه بعد دلته 2 قسمه مکتبې دي. یو د موبایل دپاره نسخة الجوال او دویم نسخة الحاسوب، کمپیوټر دپاره، لیپټاپ او کمپیوټر دپاره. که موبایل دپاره استعمالوئ اگر چې دغه دونه مفیده نه ده، انډرایډ دپاره دې ځای نه او د آیفون دپاره او آیپاډ دپاره دې ځای نه. دا 2 لینکونه دي. طریقه کار د ډاونلوډینګ اسان دی. هغه 2 طریقې دي. مثلا زه نسخه د انډرایډ دا کاپي کوم، ډاونلوډ کومه. دې دپاره به په دې باندې رایټ کلیک کوئ، ښی بټن به ووهئ ماوس. او یو طریقه دا ده چې کاپي لینک اډرس، دا اډرس به تاسو کاپي کوئ. دویمه طریقه دا ده چې ډاونلوډ ود IDM، تاسو په خپل کمپیوټر کې IDM انسټال کړئ او د هغې نه بعد دلته به دا ویب سایټ چې تاسو کولاو کو نو دا لینک به چې تاسو رایټ کلیک کړئ نو را به شي په خپله دلته دا ټیب به کولاو شي. د دې ځای کې ډاونلوډ ود IDM کومه نو دی به دا فایل کولاو کړي. فایل متعلق به ماته د وضاحت وکړي چې فایل څونه دی، دغسې دا به په هغې باندې کولاو شي. او دویم د کمپیوټر نسخه ده چې دا ضروري ده، ځکه چې د تحقیق او د ریسرچ دپاره اکثر دا نسخه د کمپیوټر دا استعمالیږي. بیا دې دپاره هم د 2 نسخې ورکړي. یو نسخه مشحونه بالکتب ده چې دا 11 GB ده، او دویم نسخه مفرغه ده چې په دې کې کتابونه نشته، صرف پروګرامینګ فایلز دي د شاملې. نو کله چې تاسو دا پروګرامینګ فایلز ډاونلوډ کړئ 160 MB دی، پس د هغې نه به د انټرنیټ سره دا منسلک کړئ او کتابونه به دې ته ډاونلوډینګ شروع کړئ. انشاءالله آینده به زه د هغې طریقه بیا تاسو ته وښیم. او دا نسخه ده چې دې کې کتابونه خپل وي، نو دا به بیا انشاءالله څنګه استعمالو د دې آینده طریقه راځي. ډاونلوډینګ به څنګه کوو؟ دا هنا باندې به دلته رایټ کلیک کړئ ماوس او کاپي لینک اډرس، او بیا به راشئ IDM ته. IDM کې اډ یورل او اډ یورل پسې دا لینک به دی په خپله راوالي. بیا دی پسې اوکې چې اوکې کوي، دی به لږ ټایم واخلي او پس د هغې نه دلته به د دې فایل چې کوم سایز دی هغه به وښیي 11.18 GB دی. او دې سټارټ بټن باندې به کلیک کوئ. سټارټ بټن باندې چې تاسو کلیک کوئ نو دا شامله به ډاونلوډینګ شروع شي. که انټرنیټ تیز وي خو ژر به وشي، او که انټرنیټ سلو وي نو بیا به سلو وشي. په دې طریقه باندې تاسو المکتبة الشامله ډاونلوډ کولی شئ. او د شاملې چې کوم مفرغه نسخه ده، یعنی چې په هغې کې کتابونه نشته، د هغې ډاونلوډینګ طریقه هم داسې ده. دلته رایټ کلیک دی هنا باندې، او 2 طریقې دي، کاپي لینک اډرس لکه مخکې موږ د هغې طریقه وښودله، او دویم ډاونلوډ ود IDM. ډاونلوډ ود IDM چې ووایي نو دلته هماغه طریقې سره لکه 162 MB فایل دی،
کوم ځای کې دا فایل سیو کوئ ډي سره په کوم نوم باندې شامله .1444 فایل ورژن چې کوم دی فایل کوم قسم دی هغه ISO دی سټارټ باندې به کلیک کړئ نو دا فایل به شروع شي او IDM کې ډاونلوډ بشي په دې طریقه تاسو د انټرنیټ نه المکتبة الشامله ډاونلوډ کولی شئ